زموږ هغه ملګري هم پکې چې کوم دې سایډ ته د لکیرې دې سایډ ته په دغه طالبانو پسې خبرې کوي هغوی هم ورمنډې کړي او تصویران یې ویستل سټارټ کړو. السلام علیکم، زه ارشد خان. کتونکو دا ټیم کې مونږه سره د پی ټی وی نیوز چې کوم ټیم دی، زمونږه کیمرامین صاحب، زمونږه ریپورټر صاحب او زمونږه چې کوم پورا یو کرو ده هغه مونږ رواني تورخم بارډر ته او په تورخم بارډر باندې به مونږ هلته کې یو کوریج کوو، یو نیوز پیکیج به سازو. د پاکستان ګورنمنټ سایډ نه چې کوم دی د غنمو ایډ هغه افغان ګورنمنټ ته ملاویږي، په هغې باندې مونږ ریپورټ سازو. نو خواهش مې و چې لاړ شو هلته کې وینو، ابزرویشن وکړو د افغانستان او د پاکستان چې کومه لکیره ده د هغه لکیرې آر پار چې کومه هوا ده هغه به هم په مونږ باندې لږه ولګي او ابزرویشن به هم هم وشي او دې سره سره به تاسو ته یو ویلاګ هم ریکارډ کوم. نو دا تو د پشاور نه د تورخم بارډر پورې دا سفر به مونږ د کیمرې په سترګه باندې ریکارډ کوو او تاسو به هم درهیم. بلاخر چې کوم دی مونږ ته زموږ خوراک ملاو شو، هغه خوراک زه تاسو ته ښیم. هغه خوراک یوه روټۍ او څه پکوړې دي. نو دا په ریپورټینګ کې چې کوم دی دا زموږ دغه او زموږ دا کیمرامین صاحب څه به ویل غواړئ تاسو د ریپورټینګ چې کله کوي انسان نو د خوراک دا صورتحالي زموږ سجاد بھائی پکې راځي. سجاد بھائی ایمرجنسي کې به صرف مونږ دغه پکوړې یا چې کوم تیار خوراک وي روټۍ سره بس هغه دا زموږ خوراک یا دا یو جرنلسټ لایف دی او بس دا زموږ ټول نه بهترین خوراک دی دې ټایم کې که نه. چې زه د بابي خیبر مخې ته ولاړ یم د خوراک په تلاش کې مونږ کوشو، مونږ څه به راولو، مونږ دا خوږې شانتې روټۍ مو زموږ د ملګري په فرمایش راو چې په دې باندې سړی ډېر زیات مړېږي. نو د دې ځای نه چې کوم دی باقاعده به بیا مخکې مونږ د خپل سفر او د خپل ویلاګ آغاز کوو. جی کتونکو بلاخر مونږه هغه ځای ته راورسېدو کوم چې د افغانستان او پاکستان هغه لکیره ده. زما شاته به تاسو کتلی شئ همدغه مین ګیټ دی چې دلته کې انسان پاکستان کې راځي، پاکستانی یو چې دغه لکیرې نه کله واوړي نو بیا افغانستان کې شامل شي، یعنی د افغانستان په سرزمین باندې پرې کېږي. ضروري نه ده چې کوم دی هغه د افغانستان شهري پاکستاني چې کوم دي هغه هم دغه ځای ته ځي. زمونږ ټیم تاسو کتلی شي دې ټیم کې مونږ رالو دغه ځای ته او زمونږ پیکیج چې کوم دی هغه به دلته ریکارډ کېږي. دا ګاډي تاسو کتلی شي دا غټې غټې ټریلي په دې کې چې کوم دی ټرانسپورټ یعنی ایکسپورټ امپورټ کېږي د افغانستان او پاکستان ترمنځ. تاسو دې ټیم کې کتلی شي په دې تماشا ته چې کوم دي نور میډیا والا هم راغلي دي هغه باقاعده طور باندې تاسو ته په سکرین باندې راځي. سجاد بھائی تاسو فرست ټایم راغلی دلته که نه مخکې راغلي تورخم بارډر ته؟ نه زه خو مخکې هم راغلی وم ریپورټینګ په سلسله کې تورخم بارډر ته موږ راځو. نن سبا چونکې افغانستان د انساني بحران شکار دی، انساني او د معاشي بحران شکار دی، خلکو ته مشکلات دي. کوم چینل دی آی تھنک دا سمه والا چینل دی او دا زموږ سینیر کیمرامین صاحب. نو تاسو خو مخکې هم راغلي ماشاءالله، خو څه به ویل غواړئ په دې نن ورځ سره؟ بس اوس خو مونږ فلحال کار کوو، څه خو ویلی نه شو. بزي او بس د پی ټي وي کیمره هم دا د لګېدلې ده او د دې یو غټ پہچان وي سوي اصلا صاحب صحیح لوي دا سټیټ میډیا ده ورپرېږدی ورته. ډېره مهرباني جي. زه پهله زر دا ډاکومنټس ریډ کوم چې دې کې څه لیکلي مختصرا. ها په دې کې چې باقاعده طور باندې دا خبرې لیکلي دي چې د افغان ګورنمنټ ته د افغان شهریانو ته نه نه طالبانو ته د افغان ګورنمنټ ته د پاکستان د ګورنمنټ سایډ نه انساني په توګه باندې د غنمو په شکل کې یو ایډ یعنی په ساده الفاظو کې امداد ملاویږي. د پاکستان او د افغانستان د سایډه چې کومه تګ راتګ کېږي هغه هم تاسو په دغه شا سایډ باندې په دې ټیم کې کتلی شئ.
دا مین سنټر دی چې کوم ته زیرو لاین ورته ویل کېږي هغه ځای کې موږ دا ټیم موجود تاسو ته مختلف صورتحال د دې ځای درهیمه تاسو مخکې لږ بوزم بیخي هغه لکیرې ته ورنږدې کومه تاسو هیمه چې هغه پاکستان افغانستان ترمنځ چې کوم بارډر دی کومه جګړه لګېدلې ده زما شاته تاسو کتلی شي د دې جګړې نه هغه سایډ ته افغان میډیا چې کوم دی هغوی هم راغلي دي د دې به کوریج کوي هغه سایډ پاکستان سایډ نه تاسو زما په دې سایډ باندې کتلی شي چې دا پاکستان سایډ نه دا میډیا ول راغلي دي هغه به د دې سایډ نه دا کوریج کوي پاکستان د سایډ نه چې کوم امداد ورکړی کېږي دی نو مخکې هم د میډیسن په صورت کې افغان ګورنمنټ ته چې کوم دی هغه امداد ورکړی کړی دی نو دا باقاعده طور باندې هغه لکیره ده د انسان د افغانستان چې کوم دی هغه هوا هم په موږ باندې ولګېدله او زموږ د خوشحالۍ چې کوم دی ډېر زیات های لیول دی هغه پیک باندې دی موږ ډېر زیات خوشحالي زما دا شاته زما شاته چې کومې تاسو دا دوه جنګلي اینئ نو دا په دې سایډ باندې د افغانستان د سایډه دغه خلک راځي پاکستان ته انټر کېږي او د دې سایډ نه چې هغه سایډ ته کومه جنګله ده نو په هغې باندې د پاکستان د سایډ نه خلک افغانستان ته زما شاته د تاسو دې ځای کې کتلی شي زما د ګوته سیټ شي دا اوس دې ټایم کې دا بابا او بابا چې کوم دي دا پاکستان ته را انټر شو افغانستان نه راغلو دلته کې موږ خبرې اترې وکړو د دې مقامي ځای خلکو سره چې هلته کې د صحت سهولیات ډېر زیات خراب دي ډېر بیماران چې کوم دي هغه د صحت دپاره د ښه علاج دپاره پاکستان ته انټر کېږي او پاکستان ته راځي دې خلکو ته چې کوم دی په تلو راتلو کې ډېر زیات مشکلات هم دي داسې زنانه داسې تورسري داسې پیغلې هم موږ ولیدلې چې هغه دلته کې په ګنټو انتظارونه کوي د چا په کاغذونو کې لږه مسله راشي نو دا هغه ځای دی چې دې ځای باندې دا خلک چې کوم دی تګ راتګ کوي افغانستان ته انټر کېږي او د هغه ځای نه چې کوم دی پاکستان ته انټر کېږي سیکیورټي والا راغلي دي کوم طالبان دي د پاکستان عوام چې کوم دي خاص کر میډیا والا په یو منډه باندې ورغله ټولو سلپیلې هغوی سره پکچر یعنی تصویرانو ایستل سټارټ کړل داسې ناشنا غوندې کې ورته لګي نو ټولو ورمنډه کړي لکه سړي چې خیرات کړي د جمعې په ورځ باندې او خلک به ورمنډه کړي داسې صورتحال زموږ هغه ملګري هم پکې چې کوم دې سایډ ته د لکیرې دې سایډ ته په دغه طالبانو پسې خبرې کوي هغوی هم ورمنډې کړي او تصویران یې ویستل سټارټ کړو خپل نامه ووایي او د دې طالبانو د دې حکومت او د دې سیکیورټي د څومره وخت نه چې کوم دی تاسو حصه یې بسم الله الرحمن الرحیم اول خو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته زما نوم محمد یوسف دی اته کالم د جهاد کېږي چې جهاد کوو خو لله الحمد نو جهاد کوو الله دې موږ جهاد قبول کړو بس تر هغو چې موږ ژوندي وو جهاد به کوو چې څوک د افغانستان عام ولس ته څوک ضرر راسوي او انشاءالله موږ په خدمت کې یو خدمت به کوو انشاءالله او موږ به ګرځو انشاءالله د افغانستان عام ولس هغه به کوو کې مونږه د خپل ویلاګ چې کوم دی اختتام کوو یعنی دې ځای کې زمونږ ریکارډینګ کمپلیټ کېږي مونږ راغلي تورخم بارډر نه اوس مونږ روانګي وکړله مونږ خپل ګاډي له ځو دې ټیم کې او اوس به چې کوم دی واپس پېښور ته زمونږ روانګي او مونږ پی ټي وي نیوز ته ځان اوس رسو نو دې ځای کې چې څه صورتحال هغه ټول مونږ د کیمرې په سترګه باندې ریکارډ کړو هغه ما تاسو ته وښودل نو او باقاعده طور باندې اوس دې ځای نه مونږ رخصتي واخیستله نو بای بای تورخم بارډر انشاءالله که ژوند نو بیا به
دلته کې کاوریج لا راځو